دا قران مقصد څه دی دا دویمه خبره ده نو قران نه به تاسو ګستا مقصد څه دی ته کوم طرف نه راغلی دی تنزيل من رب العالمین ستا طرف نه راغلی رب العالمین سره راغلی هدل للناس یو ټکی وبینات من الهدى او دریم وی والفرقان درې خبرې قران په خپل د خپل ځان په اړه دی لومبه وی هدل للناس زه ټول خلق د پاره رهنمای اوس رهنمای څنګه کې نو به دلیل کې اوندا سي الله نا قران به اوندا سي به دلیل نه کوم بینات من الهدى زما ټول خبره دلیل سره دي او دلیلونه مې پاخه دي واضح دي زما خبره به دلیل نه دي او بیا دریم نمبر والفرقان فرقون کې په حق او په باطل کې په حلال او په حرام کې په جنت او په جهنم کې په فاسق او په فاجر او په نیک عمل کې په بدبخت او نیکبخت کې په دې کې د تفکر دا د قران مقصد دی وګوره دا تلاوت چې کو دا ګوري یو حصہ ده د تلاوت نه بس په دې باندې پیدل دي دا قران ترجمه او تفسیر باندې پیدل دي دا د قران مقصد قران ګوري هر څه سره خبرې کوي دا قران د علوم لوی لایبرری دی یو قسم ایو شاعر وای کنا یو شعر لیکلو بیا د شاګردان تاسو کړو شاعر وای رفتم بسوی صحرا دیدم عجب تماشا کشتی درونی دریا درونی کشتی وای صحرا روانم لاړم سمندر طرف ته وای عجیب تماشا می صحیح کا وای کشتی په کشتی کې دریاب او په دریاب کې کشتی نو شاګردان ورته دا څنګه شعر چې کشتی په دریاب کې او دریاب په کشتی کې وای زه سیند سمندر طرف تلاړم یو حافظ قرآن په کشتی کې ناس نو د حافظ قرآن په کشتی کې ناس ته داغه په سینه کې الله جل شانو قرآن خدای د ځان د علوم سمندر دی نو آ سمندر شو دریاب دا شو او دغه کشتی چې کوم کې د حافظ قرآن ناس دا په دریاب کې او دغه دریاب کې دنه د کشتی کې دنه نو ګورم حافظ قرآن دی داغه په سینه کې لوی د علوم سمندر دی دا یو سړی بدانه وایي چې انجینیر د قرآن زما انجینیرینګ سره او تراشه سوري واقع وګوره یو سړی وایي چې ډاکټر زما ډاکټرای سره د قرآن سره مله د انډیا یو ډاکټر دی د قرآن په یو آیت مسلمان شوی دی چا ول ترجمه ورکړه د انګلیش دا ګوري مسلمان ډاکټر وسره هغه د 23 سپاری یو آیت سورې زمر یو آیت ورسېلو الله فرمایي يخلقكم في بطون امهاتكم تاسو د میان په ګیډه کې داسې پیدا کوم چې د مور تم پته نشته زما ګیډه کې دن نسکی سروان دي څه کاروي دا الله فی ظلمات ثلاث په دلو کې ورو کې دن پرورش کوم او پیدا کو نو چې ډاکټر دا ترجمه وکړن وي تاسو دی مسلمان ډاکټر نه کې چې تاسو د پیغمبر یره خو زبردست ډاکټر د غینی سپیشلیست او ته نو پیغمبر ډاکټر نه دی غینی سپیشلیست نه وي دا کې دی وای ولې وای د چې دا کوم خبره کړې چې ماشوم په دلو کې ورو کې دن نه دی دا هغه سړی کولی شي چې د غینی سپیشلیست او د اپریشنونو کړي او د کتلی په خپل چې دا ماشوم په یو جلې کې په بل جلې کې نو ورته نه ډاکټري نه کړي کچوي ډاکټري نه کړي نو دا بر حق پیغمبر دې د علوم الله جل شانه ورکړي دا یا ډاکټر کولی شي او یا بس الله جل شانه تعالی علم ورکړي نو په قران کې ګوره هر یو سیستا زمیدار وې زمیداری سره د قران څخه مده تو سورې واقع دا آیات او الله فرمای افرایتم ما تحرسون ای زمیدار کوم دانه چې په لړکی نو دا تر ته پیدا کې انتم تزرعونه ام نحن زارعون بالکل د زمیداری انداز دی زمیدار سره خدای نه ته پیدا کې کسي پیدا کوم تا خو لړکا سره زما کې دا وتا یو سړی وای چې لکه زسو سیلزدان زی انجینیر هم ورپسې آیات او الله فرمای افرایتم النار التي تورون دا کوم اور چې تاسو بلوي دا څنګه پیدا شو دنیا کې دا ساينس دی انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون دا او څنګه پیدا شي افرایتم الماء الذي تشربون الله جدا او روزانستی انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون دا تاسو د اوریزو نه راوړل کوم یو سړی ودا ګورا سینسي خبرې مګښتا سړی چې څومره برخیږي د دنیا نه فاصله د اوچتي نو برکم ګیس کمیږي بار انسان ته اکسیجن ضرورت دی کنه د اکسیجن رو برکلیږي دومره کم شي چې دو بس بیا یو قسم ساډوي دا او ساډوي د قرآن ذکر تم سی بار راو الله فرمای ک انما يصعد في السماء و اذا داسنه داسې تنگ شي لکه یو سړی چې بر اسمان ته خېږي او سي تنگ شي نو څنګه تنگ شي اکسیجن کم شي نو ساينسدان سره په ساينسدانۍ کې خبرې کوي کته قاضي کنه تا تر قضا چل قرآن صحیح کته جرګو والے او فیصله کې تا جرګو چل قرآن صحیح نو
هر یو طبقه سره دا خبرې کوي. کله کله یو سړی بیان کوي نو دې قرآن ته چې کله دا باندې دا خود صلی الله وکاله زور کتاب دی نه، دا بالکل فرش دی، دا سه بالکل رهنمایي دی کوي ته ګور مخصوص دا اسمان نه نازل دا هغه سړی په دې پیږي چې ترجمه ته کله کله کیږي ته ویل کې دا خو بالکل لا چې کوم نن سبا حالت دا پکې بیان شوی دی. حضور علیه السلام فرمایي د قرآن یو معجزه ده، دا زړیږي نه، دا زړیږي نه. نو د قرآن مقصد سره هدل للناس، دا تا ته ګورې لاره، دا تا ته لاره ښیي، دا رهنما